أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم ربنا ألهمنا رشدنا واعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين يا رب العالمين. عزیزان گرامی، مونږ نن د خپل عام چې کوم سلسله درس وا د هغې نه هټ کر د سورة المائده آیت ما تلاوت کو، آیت نمبر 35. او زمونږ په ملګرو کې بلال باچا صاحب ایډوکیټ هغې وی چې دا په دې کې چونکې دا وسیله لفظ راغلی، په دې وسیله لفظ باندې که چېرته څه خبرې اترې وشي نو هغه به ښه وي. نو دا ترجمه دا ده یا ایها الذین آمنو، اے د ایمان داویدارو، اتقوا الله، د الله تقوا اختیار کې یا د الله یره اختیار کې، وابتغوا الیه الوسیله، او تلاش کې ډھونډ لګوي د الله تعالی طرف ته وسیله، قرب او نزدېکت، وسیله نزدېوالی، او الله تعالی طرف ته د قرب څه ته وایي یعنې قریب ہونا. وجاهدوا فی سبیله، او جهادو کې کوشش وکړئ د هغه په لار کې، لعلکم تفلحون، شاید چې تاسو کامیاب شئ، فلاح عمومي کامیابی عمومي. شروع کې خدا چې کوم الفاظ دي په قرآن مجید کې ډېر عام راځي، یا ایها الذین آمنو، او یا ایها الذین آمنو حوالې سره چېرته مخکې خبره شوې وه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم دوه زندګۍ دي. یو ژوند د هغې تېر شي په مکه کې، دا تقریبا کم و بیش 13 سالو، او بل ژوند د هغې تېر شي په مدینه کې، دا کم و بیش 10 سالو. چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم په مکه کې او صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین، نو هلته کې د دې سره اجتماعیت نه و، هغې که به چېرته خپل لمونځ به کوو، څه نور څه د دیني اکټیویټیز نه به هغې پټ پناه کول. خو چې کله مدینې ته هغې هجرت وکړو نو هلته کې بیا د هغې یو پوره اجتماعي هیئت جوړ شو. نو چې دا اجتماعي هیئت یې جوړ شو نو بیا قرآن شریف هغې ته یا ایها الذین آمنو، په مکه کې چې کوم صورتونه دي هلته چې کوم خطاب شوی دی نو هلته به تاسو یا ایها الذین آمنو الفاظ نه مومئ، هلته څه دي یا عبادی الذین آمنو، اے زما هغه بندګانو چې تاسو ایمان راوړئ. الفاظ هلته هم ډېر خواږه دي، عباد، بنده غلام ته وي، عبد غلام ته وي. نو گویا چې الله تعالی هلته کې ورته ویلي چې ای زما غلامانو چې تاسو ایمان راوړئ. نو یا عبادي الذین آمنو، یا عبادي الذین آمنو، بالخصوص صورت زمر کې دا ډېر زیات دا انداز هغه راغلی. نو په مکه کې چې کوم انداز و یا عبادي الذین آمنو، او په مدینې ته چې کله بیا هغې منتقل شو او هلته بیا یو اجتماعي هیئت او شکل جوړ شو، د یو امت شکل گویا د هغې هغه آغاز وشو، نو هلته بیا یا ایها الذین آمنو. نو چې کله دا یا ایها الذین آمنو الفاظ راځي نو دا په خپله د دې خبرې یو دلیل او ثبوت دی چې دا چې کوم صورت دی، صورت کې دا هغه راځي نو دا صورت هغه مدني صورت دی، مکي صورت نه دی. صرف یو صورت داسې دی چې هلته کې هغې باره کې زموږ د مفسرینو لږ داسې اختلاف دی، او هغه د صورت حج په 19مه سپاره کې چې هغه بظاهر چې دا مکي صورت دی، خو په هغې کې یا ایها الذین آمنو دا یو ایکسپشن یا استثنا غشته دی، باقي په پوره قرآن کې چې یا ایها الذین آمنو کوم ځای راغلی نو هغه په مدني صورتونو کې راغلی. نو یا ایها الذین آمنو، ای هغه خلکو چې تاسو ایمان راوړئ، اتقوا الله، د الله نه ویرېږئ، د الله تقوا اختیار کړئ. دې باره کې موږ خبرې اترې زموږ نورو مواقع باندې هغه شوي. وابتغوا الیه الوسیله، وابتغوا بغا یبغي، دا لفظ چې کله راځي نو د دې مطلب دی د یو څیز چاهت، یو څیز غوښتل، کوئی چیز چاهنا، یو دی کوئی چیز چاهنا. او ورپسې بیا دا خبره چې کله کله انسان پر چاهت کې د حد نه سیوا شي، چې
چې څونه سیس پکار دی هغه د هغې نه سیوا ځان ته هغه راکاږي نو چې دا د حد نه پکې هغه سیوا شي نو بیا د دې معنا کې سرکشي راشي سرکشي یعنی حد سے گزر جانا نو دا چې کوم بغاوت لفظ نو هغه مثل کې دا لفظ دی بغاوت څه ته وایي سرکشۍ ته هغه چې کوم عام کوم حدود دي نو انسان هغه په اعمال کې د هغې نه مخکې لاړ شي نو بغا او په صورت حجرات کې دا الفاظ راځي شپږویشتمه سپاره کې چې وان طائفتان من المؤمنین اقتتلوا که په مؤمنانو کې دوه ډلې هغې په خپل منځ کې د هغې چې ته جګړه تنازعه راشي فاصلحوا بینهما نو د هغې په منځ کې اصلاح وکړي فان بغت احداهما خو په هغې کې یوه ټولګي داسې چې هغې زیاتي کړي بغت هغه لفظ دلته کې هغه راکړي هغې کې چېرې زیاتي کړي دي نو بنته د هغې د زیاتي متعلق بیا د هغې نه تاسو چې کوم دی نو هغه بدلتې والی چې زیاتي یې ولې کړي نو یو خو دا ده چې د دې مطلب هغه زیاتي کول او بل یو څیز هغه غوښتل یو څیز چاہنا خواہش کرنا نو ای ایمان والو د الله ته خواهش دار کې وبتغو او وغواړئ تلاش کې جستجو کې الیه الوسیله ته الله طرف ته د وسیلې جستجو کې وسیله هغه وګورئ الله تعالی ته یا د الله تعالی قرب او د الله تعالی تاسو هغه نږدېوالی اختیار کې بنیادي معنی خو د دې د قرب یعنی قریب هونه الله تعالی کې بیا دا چې کله الله تعالی ته انسان هغه نږدې کېږي قریب کېږي نو بیا د څه څیزونه اختیار کړو چې په هغې باندې بیا موږ الله تعالی ته ورنږدې شو نو بنیادي معنی د قرب الله تعالی قرب اختیار کې الله تعالی ته خپل ځانه ورنږدې کې خو کله کله داسې شي مولانا عبدالماجد دریابادي رحمه الله تفسیر ما نن ځان سره راوړی دی نو هغې وایي چې یو لفظ دی چې په عربی کې راغلی بیا چې کله هغه په اردو کې استعمال شي نو په معنی کې کله کله لږ فرق هغه راشي د دې خبرې مثالونه هغه شته دی نو لکه مثال په طور باندې اوس دا مثالونه خو زه چې تاسو ته کوم در کوم دا هغه تفسیر کې نه دي خو داسې د وضاحت دپاره دا خبره لګیا کوم لفظ دی ذلیل لفظ په قرآن کې راغلی ذلیل مطلب په عربی کې دی کمزورې خو چې کله په اردو کې مونږ استعمال کړو نو بیا ورپسې مونږه کمینه انسان ته هغه ذلیل هغه ګوره ډېر ذلیل انسان دی کنی دا لفظ چې کوم دی نو دا د صحابو دپاره استعمال شوي په څلورمه سپاره کې ولقد نصرکم الله ببدر او الله د بدر چې کومه موقعه جنګ بدر په هغې کې هغه ستاسو مدد وکړو نصرت یې وکړو وانتم اذله حالانکې تاسو کمزوري وې یعنې تاسو کمزوري وې بظاهر احوال چې ورته کتنو د هغې عمره طاقت تاسو راغه نه و تاسو کمزوري وې و الله تعالی ستاسو نصرت او حمایت او مدد یې هغه وکړو نو ګویا کې دا ذلیل لفظ په عربی کې صرف کمزوري خو چې کله دا په اردو کې راشي نو په اردو کې بیا دی کې د کمینګۍ هغه معنی ملو شي خو کمینه انسان ها دغه شانتې دویم مثال د دې دی جاهل لفظ چې کوم دی نو په اردو کې چې کله موږ استعمالو نو د هغې مطلب دی انپړ یا مړه جاهل دی هغه خو د سره په څه پوهېږي نه څه ویلي نه دي د څه نه خبر نه دی خو په عربی کې چې کله جاهل لفظ راشي نو هغې مطلب دی هغه کس چې هغه د خپلو خواهشاتو مغلوب کړی دی یعنې هغه کس چې هغه عالم دی پړها لیکا دی خو هغه خواهشات نفس هغه داسې دي چې بس یکدم هغه ایموشنل شي په جذباتو کې راشي بس چې څه ورته بیا په خوله راغله نو هغه به وایي نو مطلب هغه کس چې هغه پړها لیکا دی خبر دی د څیزونو نه خو د خواهشاتو غلام دی د خواهشاتو نه مغلوب شي نو هغه وکړي نو په اردو کې گویا کې په عربی کې دا د دې مخالف د حلیم الطبع هغه انسان چې هغه کې هغه بردباري او هغه کې د خبرې هغه تحمل وي که یو خبره په ډېره داسې ناګواره هم راشي ځان هغه کنټرول کړي او یو کس کې دا تحمل هغه نه بس هغه خپلو جذباتو نه وځي نو دا لفظ هغه دغه شان مکر لفظ د مکر مطلب چې کوم دی نو هغه دی تدبیر چال دا تدبیر دا ښه تدبیر هم کیدی شي او دا خراب هم کیدی شي خو په اردو کې چې کله دا راشي نو دا بیا موږ زیات تر عام طور باندې دا خراب تدبیر ده موږ لکه ګورې ډېر مکار انسان دی مکار یا یو کس دی چې کار نه ځان پټوي لکه مکره دی مکره هغه باندې نظر ساتي مکره دی خو لکه جناب مکر لفظ تاسو په عربی کې وکړئ نو دا د الله لپاره هم استعمال شي ومکر الله دغه نورو کسانو هغې مې تدبیر وکړو او الله تعالی هم تدبیر وکړو یعنې یو چال الله تعالی هم هغه وچلو خو چې اوس د الله تعالی چې کوم چال دی نو مطلب دا چې کوم مخالفین دي هغه باطل چال دی د هغې چال د توړ دپاره الله تعالی چال وچلو نو دا چال په ښو معنو کې استعمال شو یا یو بل ځای کې راځي ولا یحیق المکر السیء الا باهلي او چې کوم کس دا بد چال چلی نو دا هغې هغه وبال ټول هم په هغه باندې راځي دا قرآن مجید هغه آیت دی نو ګویا کې هلته کې هغه چال چې هغه بد چال دی نو دی ګویا کې یو بل نه جدا کړل او په اردو کې مونږ عام طور باندې دا هم په دې یو معنی کې استعمالوو نو دغه شانتې دا چې کوم وسیله ده
نو وسیله په اردو کې چې کله د عربي استعمالو د هغې مطلب صرف د ذریعه موږ وسایل و ذرایع بیا تاسو سره څه وسایل شته وسایل دا وسایل لفظ خو د وسیله جمع ده وسایل و ذرایع خو چې په عربی کې تاسو راشي دې مطلب د قرب الوسیله القرب د وسیلې معنی چې کوم دونه هغه بس هغه قرب دی چې تاسو د الله تعالی قرب او د الله تعالی نږدېوالی هغه تلاش کې هغه رامعلوم کړي نو بنیادی معنی د وسیلې شوه وصله یصلو د دې بنیادی معنی شوه یو سیس طرف ته په محبت او رغبت باندې ورنږدې کېدل محبت او رغبت لفظ اردو کې استعمال راغب وای میرا دل اس جانب راغب ہو گیا اسی سره میں محبت ته هم چې داسې مې هغه حاصل کی نو دې ته محبت او رغبت وي دغه شان په عربی کې بل لفظ دی استعمالیږي هغه د صاد سره دا وسیله واو سین لام او بل لفظ واو صاد لام وصله یصلو هلته کې وسیله ده هغه صاد وسیله او دا دغه چې کوم دی وسیله د سین سره د هغې وسیله د صاد سره چې کوم دی د هغې مطلب جوړنا قریب ہونا نزدیک ہونا د هغې هم دا معنی ده او د دې هم دا معنی ده خو بس د عام او د خاص فرق دی پکې چې کله دا د سین سره شي مطلب دی په محبت سره یو سیز ته ورنږدې کېدل محبت او رغبت کے ساتھ جوړنا او چې کله د سواد سره د لفظ راشي د هغې مطلب دی بس یو سیز سره جوړاوېدل نږدې کېدل هغه محبت سره وي او که نه وي څنګه مثال په طور باندې یو بل مثال تاسو کوم فعل او عمل دا دواړه په عربی الفاظ دي فعل او عمل او که تاسو کړئ بظاهر دواړه کار کولو ته وایي خو په دې دواړو کې بیا یو باریک فرق دی دا هغه عمل چې پای کې ډیر زیات افورټ او ډیر مشقت یې پکې ډیر د مشقت نه پس انسان هغه وکړي ته عمل او یو بل کار دی چې هغه کې که مشقت وي او که نی هغې ته بیا وي فعل نو دا چې په د انسان د نیکو دپاره راځي عمل صالح یعنی دا صالح عمل چې کوم دې لپاره د عمل لفظ راځي دا عمل دا ګورې آسان کار نه دی دې ته راستلو په دې باندې بیا دوام اختیارولو دا ګورې د هر چا د هر کس هغه کار نه یو کس یا به یو نیک کار یو ورځ به وکړي دوه ورځې به وکړي هفته به وکړي میاشت به وکړي خو مسلسل په دې باندې خپل ځان قایم ساتله دا چې څونه د انسان په خپل نفس باندې هغه راغالب شوي نی نو دا کار ګویا کې بیا د کېدو نی نو فعل او عمل فعل هر هغه کار چې که په هغې کې انسان ته مشقت وي او که نی جبکې عمل هغه کار چې هغه خاص دی هر هغه کار چې په هغې کې انسان مشقت برداشت کړي او هغې وکړي نو هغې ته مونږ عمل بوایي یا څنګه چې مونږ وایو جهاد او قتال یو عام دی یو خاص دی هر هغه کوشش چې انسان یې د الله لپاره د الله د دین دپاره کوي هغه دی جهاد هر هغه کوشش عامه خبره خو په دې کوشش کې چې کله دا مرحله راشي چې انسان بیا په لاس کې ستوره راواغېسته یا د ده پکې هغه وینې وبهېدې د کوشش خاص هغې شکل ته بیا وي قتال نو جهاد عام دی او قتال چې کوم دی هغه خاص دی نو دغه شان مونږ وایو چې ملنا جوړنا د ملنا جوړنا لپاره په عربی کې چې موږ واو صاد لام ادي خو چې کله دا ملنا جوړنا د خاص محبت او رغبت سره یعنی سپیسیفیک سیسیو نو هغې ته بیا موږ د سین والا وصله و د هغه استعمالوو نو د وسیله مطلب چې د محبت سره او د رغبت سره یو سیز ته هغه ورنږدې کېدل په قرآن کې دا لفظ په پوره قرآن کې دا په دوو ځایونو کې راغلی یو د صورت بني اسرائیل 15مه سپاره کې او هلته کې چې کوم هغه الفاظ دي نو هلته چې اولئک الذین یدعون یبتغون دا خلق چې کوم د فرښتو ته پیریانو ته او دې ته هغه بلنه کوي یعنې د الله تعالی په مقابله کې دي نه ګویا کې هغې خدایان جوړ کړي نو وایي هغه چې کوم دي دا چا ته چې دا چا نه چې دي خدایان جوړ کړي وی هغې په خپله په دې تلاش کې دي چې ایهم اقربو چې هغې کې کم یو کس دی هغوی چې موږ زیات نه زیات الله تعالی ته خپل ځان ورنږدې کړو یعنې یو فرښته مثال په طور باندې خلکو به مشرکین مکه به ورته د الله تعالی لونه وي چې الله تعالی لونه به وي نو هغوی به وي چې به یو فرښتې ته تا ځان ورسو نو بس ګویا کې بس د الله تعالی ته تا ځان ورسو او فرښتې کې دونه طاقت شته چې د الله تعالی نه خبرې هغه منواولی شي ځکه چې د هغه لونه دي نو دغه ځای کې په دې صورت بني اسرائیل کې وایي چې دا چې کوم چانه دي خدایان جوړ کړي او د الله تعالی سره په خدای کې شریکانې کړي دي د هغې حال دا دی چې هغې خپله په دې تلاش کړي چې مونږ الله تعالی ته به څنګه خپل ځان هغه ورنږدې کړو ایهم اقربو چې کوم کس به الله تعالی ته زیات نږدې رحمته د هغه رحمت ویخافون عذابه
او دې چې کوم دی نو د الله تعالی د عذاب نه هغوی خپله یریږي، که فرښته ده که جن دی یا که هغه نور هم څونه د دین اعلی نه اعلی که مخلوقات وي هغه ټول مخلوقات هغوی خپله په دې یره کې دي. او دا چې کوم دغه خلک دي کمقل دي نو هغه کمقل هغوی د دې نه خدایان جوړ کړو، دې ته پته نشته چې دا خو په خپله د الله تعالی مخې ته چې کوم دی نو ډېر زیات هغه محتاج دي. نو یو آیت چې کوم دی نو هغه دغه صورت بني اسرائیل کې، او دویم آیت دا دی دا اوس چې مونږ وایو یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وابتغوا الیهم الوسیله، چې الیه الوسیله چې الله تعالی طرف ته تاسو چې کوم دی نو هغه وسیله تلاش کړئ. دا خو د قرآن خبره شو. په حدیث کې هم دا لفظ راغلی دی او حدیث شریف کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله تاسو د اذان आवाज واورئ نو د هغې جواب ورکوئ، چې اذان کیږي او انسان خاموشي اختیار کړي د هغه اذان आवाज ورکوي. نو چې کله تاسو د هغې هغه جواب ورکړئ او نه پس د اذان کله هغه ختم شي نو تاسو درود شریف ووایئ، او چې درود شریف هغه ووایئ نو بیا دې نه پس تاسو ما دپاره چې کوم دی نو دعا وکړئ د وسیلې، چې ما ته وسیله الله تعالی راکړي او هغه وسیله وي د جنت یو اعلی مقام دی، چې هغه اعلی مقام به انشاءالله العزیز رسول الله صلی الله علیه وسلم ته به هغه ملاویږي. نو گویا چې هغه په هغه دعا کې دا خبره هغه راغله چې دا وسیله ما لپاره تاسو د هغې دعا کوئ. او اسم د اذان نه پس چې دا کومه دعا کېږي اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلة، چې الله پاکه ته محمد صلی الله علیه وسلم ته وسیله ورکړي. اوس هغه وسیلې مطلب دی هغه ته قرب، چې هغه څومره زیات نه زیات تا ته در نږدې شي. نو ګویا وسیله هغه به معنی قرب، دلته کې هغه وضاحت سره راغی. ښه دغه شانتې هم په روایاتو کې بل ځای کې راځي چې حضرت انس رضی الله تعالی عنه نه دا روایت کوي چې د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه په وخت کې چې کله قحط راغی نو هغې د رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبر صلی الله علیه وسلم وفات شو. نو د دې چې کوم تره دی حضرت عباس رضی الله تعالی عنه هغې ته درخواست وکړو چې تاسو دعا وکړئ د باران لپاره چې الله تعالی په موږ باندې باران راووري. نو هغې به دعا وکړه او په شانتې بیا هغه باران به وشو. نو مطلب چې یو نیک سړي پاک سړي انسان لړ شي د هغه نه دعا وغواړي ما لپاره دعا وکړه، نو دا مې ډېر یو مستجاب او دغه خبرې ډېر ښکلې نسخه ده چې انسان یې دا استعمالوي. ښه اوس دغه وسیلې کمې دي زمونږ عام طور باندې په انسان کې په سرش کې لږه دا خبره هغه شامل هم ده، او هغه دا خبره شامله ده چې انسان کوشش دا کوي چې یاره زما دا بوج د بل کس اوچت کړي. پیراسایټ چې دوی پیراسایټ چې هغه په خپله نه کړي، هغه بس په بل پورې هغه ورشونټی شوي. نو دا چې کوم وسیلې د اسلام اصل مطلوب و مقصود دا دی چې انسان د په ځان کې قابلیت پیدا کړي. دا که یو کس دی ده ته الله تعالی ډېر اعلی ایمان ورکړی دی، دا زه ولې دا ایمان نشم حاصلولی؟ داسې د ریوړو بانډ خو نه دی چې ګنې الله تعالی هغه ته ورکړو، ګنې په ما باندې لار بنده ده. هغه چې کومه ډوډۍ خوري زه هغه ډوډۍ خورم، اته چې کوم سهولیات دي ما ته هم هغه سهولیات دي، هغه ته هم الله مازغ ورکړي ما ته هم مازغ ورکړي. که زما په کورنۍ کې یو کس دی او پای کې یو ایبیلیټي دی، یو قابلیت دی، نو په ما کې ولې دا نشته؟ یو کس دی که هغه د قرآن او د حدیث علم هغه سره دی نو دا ما ولې دا علم هغه حاصل نه کړ؟ ما کې کمی اخر سو شل نوما ګډ نوما ړوند نوما. نو په کار دا چې یو څیز زه په خپله حاصل کوم. د اسلام اصل زور چې کوم دی هغه په دې دی چې تاسو به په بل باندې خپل ځان هغه سهاره به نه کوئ، په خپله دغه شی چې کوم څیز ستا د حاصلولو دی هغه څیز هغه حاصل کړه، په ځان کې هغه قابلیت چې کوم دی هغه پیدا کړه. نو عام طور باندې کله کله انسان هغه دا وایي چې یاره زما دا بوج په دې بل باندې، هغه بل دی ما ته بس دعاګانې کوي. یو کس نو هغه به وی چې یاره ما ته دوا کوي چې ما مونځ به یې نه کوو، نو ما ته دوا کوي چې بس په مونځ باندې هغه راشم، په مونځ کې زما ریګولیریټي هغه پیدا شي. نو بل کس ته تپوس وکړه دی به پنډۍ ته به روزانه ډیوټۍ ته هفته کې 3 ورځې به ته او د سارې به د وخته پاسېدلو روان شي. نو هغه کس ته تپوس وکړه وی ته چې کله پنډۍ ته ځي او روزانه پاسې نو دا ته زما په دعا باندې پاسې او که نه داسې په خپل ایفرټ پاسې؟ وی دا ځکه چې ته هغې ته فرض وې ځکه ته پاسې، او دا مونځ چې کوم دی که دا په کومه ورځ دا تا فرض وګڼه وی دا پوره کور به ته ځان سره پاسې. دا ځکه چې د دې اهمیت لا ستا په دماغو کې نشته، د هغې سروس اهمیت دی نو ځکه ته ځې که نه وي تا چې په کومه ورځ دا مونږ ته وایي چې به دوا کوې چې ګورې سبا پاسم چې په وخت باندې ډیوټۍ ته ورسم، حالانکې ته د 16 کلونو شي ته هغه ځې.
نو دا په دې ده چې انسان د یو څیز اهمیت څومره هغه ګڼي. که چېرې دا اهمیت د ده په دماغو کې کېناسته بیا به بل کس ته دې نه وي چې دې باره کې چې کوم دی نو ما ته دا وکړه چې زه دا وکړم، بیا به په ده کې هغه څیز خامخا به خپله به راځي. د علامه اقبال کتاب دی بال جبریل، په هغې کې یو ځای کې هغه د شعر اور خچر داسې یو د دې خبرې اترې یو بل سره هغه کوي. نو دا ازمرې چې کله دا خچر وویني نو دنه تپوس کوي چې ساکنان دشت و صحرا میں ہے تو سب سے الگ، کون ہے تیرے ابجد کس قبیلے سے ہے تو. ازمرې دې خچر ته وایي چې بهی ته په دې صحرا کې بالکل ځان ته جدا غونته کې هغه ګرځې، ته څوک یې، ستا قبیله څه ده، د چا زوی، د چا څه یې. نو هغه خچر چې ورته خپل انټروډکشن کوي نو ورته دا نه کوي چې زه دا یم، او ورته خپل ماما صفتونه شروع کوي، یعنې د اسه نو یې چې ساکنان دشت و صحرا میں ہے تو سب سے الگ، کون ہے تیرے ابجد کس قبیلے سے ہے تو. نو هغه ورته اوس خچر ورته څه جواب ورکوي، میرے ماموں کو نہیں پہچانتے شاید حضور، وہ سبا رفتار شاہی استبل کی آبرو. وی زما ماما چې کوم دی اس وي، د هغه نه خبرې یې څنګه منډه وي، د بادشاه په دغه کې د اسونه هغه اهمیت دی. نو ازمرې نه تپوس کړي چې بهی ته څه یې، ته خپل ځان هغه وښایه، خپل ځان انټروډیوس کړه، تا کې څه قابلیت دی. ستا ماما کې خو دا قابلیت شته، خو په تا کې څه قابلیت شته دی او که نه نشته. نو په کار دا دی چې انسان په خپل ځان کې هغه یو قابلیت پیدا کړي. او دا څیزونه د حسد دا جذبه، حسد دا جذبه دا څومره زیاته چې کوم دی نو هغه یو ناپسندیده څیز دی چې په انسان کې راشي. او دا چې کله په انسان کې هغه راشي نو د هغې هغه بنیاد څه دی، یو کس سره ښه څیز دی، زما کوشش به دی چې د ده نه یې په څه طریقه باندې والم. نو الله تعالی وایي چې دا ته د ده نه اخلي او ده پسې لګي، زما در کې څه کمی نشته، ما طرف ته رامتوجه شه، نو زه تا ته نشم درکولی. دا ده سره چې کوم دي د ده په څو ګناه به یې زه تا ته درکړم، خو که چېرې تا ما ته فریاد وکړو، تا د دې خبرې اهمیت دغه کړه چې بهی د الله تعالی سره چې دا یا الله پاکه دا ده ته چې دې ورکړي. هغه درېیمه سپاره کې راځي چې وایي کله حضرت زکریا علیه السلام به د بیبي مریم سلام الله علیها هلته کې هغه متکفه وه، نو چې هلته به هغوی به ورغلل نو هغې سره به یې بې موسمه میوې به یې ولیدې. نو هغې به ترې تپوس وکړه چې دا چتن تا سره راځي، یا مریم انا لک هذا قالت هو من عند الله. نو هغې ورته بس دا د الله له طرفه راځي. نو دقه وخت کې حضرت زکریا علیه السلام چې کوم دی هغه دعا وکړه، یا الله پاکه که چېرې دا ممکنه ده چې موسم د جنوري میاشت ده او د دې مخې ته پروت دی ام، جبکې خو په ګرمۍ کې هغه راځي، نو که په جنورۍ په میاشت کې دلته کې ته دې ته امونه ورکولی شي، نو دا زه چې بوډه یم په دې بوډاپه کې ما ته خو ته زوی بیا خامخا راکولی شي. نو حضرت زکریا علیه السلام هغه دعا وکړه، چې دعا وکړه نو الله تعالی ورته زوی ورکړه، حضرت یحیی علیه السلام هغه پیدا شو. نو مطلب دا شو چې دا په انسان باندې ده چې هغه وایي چې زه دا څیز په خپله باندې هغه حاصل کړم، زه دې ولې په دې کې د بل هغه محتاج یم. او چې څومره په انسان کې دا زاری الله ته او دا احتیاج و چې الله پاکه زه د ټول نه سوا ضرورتمند یم، او چې څومره ستا د سترګو نه هغه ته هغه اوښکې بهېدې، بس دومره به د هغه نعمتونه باران په تا کېږه. مولانا رومي خدا خواهد که ما یاری کند، میل مارا جانب زاری کند. وی چې کله الله غواړي چې ما ته څه هغه راکول غواړي، نو هغه د زارۍ او فریاد طرف ته زما مخه کړي، چېرته څه مصیبت څه دغه راته داسې جوړ کړي چې باید زه هغه ته په چغه باندې شمه، نو بیا چې کوم دی نو الله تعالی به ما باندې خپل دغه را باندې خپل رحمتونه را باندې، نو هر کجا اشک رواں، هر کجا آب رواں حضرت شود، هر کجا اشک رواں رحمت شود. وی چې کوم ځای اوبه داسې فلو کوي، اوبه جاري شي، نو تاسو د ځمکې نه هغه شینکي ځان پسې راکاږي. او هر کجا اشک رواں رحمت شود، او چې کله د سترګو نه اوښکې هغه راتوي شي، دا اوبه دي، وي دا اوبه د الله تعالی هغه رحمت هغه دروازې کولاوي. دا اوبه چې کومه دي د ځمکې دروازې کولو کې هغې نه شینکې راوباسه، نو وایي چې دا کې مې اوښکې دي، دا که د هغه توی شوي د الله تعالی دپاره د هغه د رحمت هغه دروازې کولوي، د هغه رحمت چې کوم دی نو په تا باندې هغه راځي. نو بیا وایي چې تا نه گرید ابر کې خندد چمن، تا نه گرید طفل کې جوشد لبن. وی وریځه که ونه جاړي نو چمن چې د خاندي نه، د چمن خندا څه ته وي، باران داسې کې د وریځې جړا ده، نو چې کله وریځه وجاړي اوبه لاندې راشي، دلته کې هغه ګرین وي او سبزي راشي. نو تا نه ګرید ابر، وریځه که ونه جاړي کې خندد چمن، نو چمن خاندي کله. او تا نه ګرید طفل کې جوشد لبن، او که ماشوم ونه جاړي د مور په سینه کې وي هغه پی چې کوم دی نو چې ته هغه جوش وي. ماشوم یې اچولی دی دننه چې ته څه فنکشن دی، او ماشوم پاسې د وږي شو چې ماشوم څنګه چغه کړه، مور اورېده، بس مور ورته لکه د تیر غونته بچي ته راله. نو مطلب یې دلته کې هغه پیو چې کوم دی نو هغې جوش و، ځکه چې ماشوم جړا وکړه.
نو دا ماشوم چې کوم دی طفل یک روزه همه دانت طریق که بگریم تا کند دایا شفیق وی دا ماشوم چې کوم دی دا چې د یوې نیمې میاشتې وی دتم پته دا دونه ټریننګ الله دتم ورکړی دی چې که زه جاړم نه نو دا مور ماته نه راځي او دا پی ماته هغه نه راوړي نو دغه ماشوم چې کوم دی بس د جړا دا فن هغه ته څنګه وجاړي نو دغه کي نو اوس مقصدی خبر ورپسې کوي چې تو نمی دانی که دا یاد آئے گا تو نمی دانی که دا یاد آئے گا که دهت بے گری شیرور آئے گا وی تا ته پته نشته چې هغه دا څونه دایانې دا چې کوم پی ورکي د هغې ټولو د پاسه چې کوم اصل الله دی چې هغه پی ورکوي وی که چېرې دا دایي او دا مور تا ته بغیر د جړا نه پی نه درکړي نو هغه به یې ته بیا ولې درکړي وی هغه ته چې تر څو دا جړا نه ده کړې نو دا پی ګورې هغه هم تا ته نه درکړي هغه دا ګوري چې په دې بنده کې دونه څه دغه شته دی د کې څه طلب شته د هدایت دپاره که چېرې دا پکې ني وی د دنیا د اعمالو دولت چې کوم دی هغه بل ګیټس ته به هغه دومره ورکړي چې شماره به یې نه کېږي او هغه جیف بیزوس چې کوم دی امازون کمپنۍ هغه دغه چې کوم دی چې هغه اوس د بل ګیټس هم د پاسه تللی په هغه کې هغه ته به دومره ورکړي چې هغه شماره یې تاسو نه شي خو کوم چې هدایت دی دا هدایت الله هغه ورکړي چې انسان کې هغه طلب وګوري که چېرې طلب پای کې دغه ني نو بس هغه نه انسان بیا هغه محرومه پاتې شي نو چې هر ځای کې انسان هغه دا وګوري چې زه الله تعالی ته دا څیز په ما کې ولې نشته دا بل کس هغه عالم دی دته الله علم ورکړي بھائی زه یې ولې نه حاصلوم دا بل کس په قرآن پوهېږي په کار زه پرې ځان پوه کوم په حدیث پوهېږي چې زه په هغې باندې ځان هغه پوه کوم نو چې دا سوچ هغه زموږ مخې ته نو اوس راشئ وسیله نمبر 1 ایمان څومره چې زما ایمان کې گهرایي ده بس د الله تعالی د قرب ذریعه ده دومره زه الله تعالی ته نږدې او څومره چې زما ایمان کمزوری دی نو بس دونه د الله تعالی سره زما څه تعلق نشته او چې کله د انسان سره کله دا وسیله هغه راله او د هغه ایمان د یقین درجې ته ولرې نو هلته لا خوف علیهم ولا هم یحزنون چې دغه قسمه خلکو باندې منه څه خوف وي او نه زه به حزن دوی په صورت یونس کې 11 سپاره کې هلته د اولیاء الله تعریف یې کړی وی چې اولیاء الله څه ته الا ان اولیاء الله آگاه شي خبردار شي د الله اولیاء کرام چې کوم دي د الله دوستان چې کوم دي لا خوف علیهم ولا هم یحزنون هغوی د دوو قسمه مسلو نه بالکل آزاد دي او هغه دوه قسمه مسلې بارها زموږ په دې درس کې راغلي چې د زندګۍ اصل مسایل دقه دي یو مسله دا چې دا کې تیره کم ماضي ده په هغې کې چې ترانه یا پیسې روکي شوي یا دکان مې سوځېدلی یا بل څه نقصان درته شوي اوس د دماغو نه وځي نه بس په هغې سوچ بېچاره نن یو مریض هغه راغلو نو ما ته ویل ما خو هر قسمه دوايانې وخوړې وو کارونه وشو اوس خو ورځ تر ورځه خرابېږم ځکه چې د ده زوی وفات شو او د ده مخې ته څه اکسیډنټ شو هغې کې زوی دغه خو ډېر بدترین اکسیډنټ شو هغه څیز اوس د هغه د دماغو نه وځي نه هغه وایي زه څومره هر ځای ته لاړم او دغه شو دم درود مې وکړو دوایانې مې خو بس دغه نه نو دا ولې دننه چې کوم اوس هغه یو کیړه ورننوتې ده بس اکه بار بار هغه پروبلم کوي نو یو د انسان غټه مسله دا چې په ماضي کې څه محرومي وشوه ده ته څه لاس ورته وشو اوس دماغونه وځي نه ډپریشن مریض چې بس هسپتالونه دي نمبر 1 او دویمه مسله دا چې راتلونکي زمانه مستقبل کې څه مسله را روانه ده او انسان د هغې نه رپي چې دا بسې کېږي دا که راله خو بس بیا خو غر کې د ړومبي ته دا چې کوم د ماضي مسله ده دې ته وي حزن او دا چې کوم د مستقبل مسله دې ته وي خوف وایي چې هغه خلک چې د هغې گهرا تعلق د الله تعالی سره هغه جوړ شو الله اولیاء دي هغه لا خوف علیهم ولا هم یحزنون هغه یو طرف ته د مستقبل د خوف نه خلاص شو او بل طرف ته چې کوم هغه د ماضي چې کوم حزن او ختم وي چې دا څو بس د الله تعالی رااله د الله تعالی رااله او دا مسله به الله ټیک وي نو زه مریضانو ته اکثر وایم بھائی سورۃ تغابن تلاوت تاسو وکړئ او پای لږ ځان پوهې کې پای کې د ایمان چې کوم معراج بیان کړی دی او چې کوم د شی وایي تسلیم و رضا کوم څیز بیان شوي هغه یو آیت کافي دی چې انسان هر وخت د هغې هغه مراقبه کوي نو چې څومره په انسان کې د ایمان گهرایي راځي دومره ګویا کې دا د الله تعالی د قرب او الله تعالی سره د نږدېوالي هغه یو ذریعه ده نمبر 2 چیزو دا څومره چې موږ عبادات کوو روجه صدقه او خیرات چې کوم دی نو په دې باندې څومره زور په دې قرآن شریف کې هغه ورکړی دی چې داسې څیز ما تا ته درکړی دی یو 2 ماشومان دي او پلار هغې ته یو کس دی چې کوم دی نو 15 دانې مالټې ورکړي او بل ته یې ورکړي
و بیا هغه یو ماشوم ته وایي چې ما راته یو مالټه راکړه او ماشوم راغونډه کړه هغه نه ورکوي او هغه بل ماشوم هغه پلار ته 15 واړه ورکوي چې بابا دا خو روړې م تاسو ماته دي نو پلار صرف د هغې هغه ټیسټینګ کوي چې د ده زړه څه وایي نو الله تعالی وایي چې دا کوم څیزونه ما تاسو ته هغه درکړله زه تاسو نه هغه واپس غواړم او ګورم چې کوم کس دی چې هغه مات دا څیز هغه واپس ماته راکوي نو د دغې صدقه او خیرات او انفاق او د هغې ډېر لوی فضیلت په قرآن او په حدیث کې بیان شوی او د الله تعالی د قرب چې کوم دی نو غټه ذریعه ده کومو صورتونو کې چې د ایمان حوالې سره خبره کړې ده چې تاسو لا خپل ایمان را تازه کې نو هغې ته هم دا ویلي چې دا ولې تاسو داسې چمټ که د دنیا دي څیزونو په دا رنګ برنګي دنیا چې کوم دی هغې پورې تاسو چمټ کړه پاتې شوي مولانا رومي الفاظ دي چې پشت سوی لعبت گل رنگ کن عقل در رنگ آورد دا دنگ کن وی دا چې کومه لعبت هغه ګوډی ته وایي پشت ملا ته وایي پشت سوی لعبت گل رنگ کن وی د دنیا دا رنګ برنګي ګوډی چې کوم دا وی دې ته لږه شا کا پشت سوی لعبت گل رنگ کن عقل در رنگ آورن دا دنگ کن او دا خپل عقل چې کوم دی دې لږ په هغې کې ور ډوب کا چا چې دې دنیا ته را دونه ښایست ورکړی دی دا رنگ برنګي ښایست چې الله چې دنیا ته چا ورکړی دی لږ هغه باندې سوچ وکړه چې هغه د هغه به څومره ښایسته چا چې هغه دا کار کړی دی نو گویا کې چې څومره انسان انفاق او څومره خرچه کوي دا د الله تعالی سره گویا کې د نږدېوالي نور هغه غټه ذریعه ده دا حج او عمره او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا چې کوم په انسان باندې کوم هغه تنګ دستي راځي نو دا تنگ دستی ختمی او دا گناهونه چې کوم دی نو هغه د انسان نه د حج او عمرې سره دا گناهونه د انسان هغه ریجیږي هغه ختمیږي نو دا هم گویا کې د الله تعالی د قرب هغه ضروري دغه شانتې بله اومه ذریعه جهاد فی سبیل الله په دې آیت کې مخکې هم راغلي وجاهدو فی سبیلي دا د الله تعالی د قرب دپاره یو هغه وسیله ده سورت صف کې راځي ان الله یحب الذین یقاتلون فی سبیله صفا الله تعالی خلکو سره هغه محبت کوي چې د هغه په لار کې چې کوم دی نو هغه داسې جهاد کوي قتال کوي لکه چې سیسا پیدای ہوئی دیوار اتم نمبر 6 تلاوت قرآن دا الله تعالی کتاب الله کتاب او په احادیثو کې هغه راځي چې د قیامت پر ورځ کله د انسان الله مخې ته هغه پیش شي وي دا قرآن به هلته کې راشي ورته او بس یا الله پاکه زه نن د ده په سفارش کې راغلی نو وایي چې د دې نه غټ اعزاز د انسان بیا هغه کم دی او الله تعالی د قرآن شریف په خبرو خو رد کوي نه یو طرف ته هغه رمضان دی رمضان او بل طرف ته هغه قرآن دی چې وي دا دواړه څیزونه به هغه وخت کې د الله تعالی هغه عدالت ته به هغه راشي او د دغې کس هغه شفاعت کوي نو ګویا د الله سره د نږدېوالي یو ځای ذکر و تسبیحات د الله ذکر او د الله تعالی یاد د دې نه خو غټه سرمایه به بله لا کوي یاد او سرمایه ایمان بود هر گدا از یاد او سلطان بود عارف رومی وایي چې د الله یاد چې کوم دی سرمایه ایمان بود د ایمان د تازګۍ ذریعه ده د الله یاد او هر گدا از یاد او سلطان بود او هر یو گدا چې هغه ته د الله تعالی یاد حاصل شو هغه گدا نه شو انو سلطان ته جوړ شو هر گدا از یادی او سلطان بود دغه شانتي لسم نمبر درود شریف و رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې مسلسل درود شریف پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې څوک په ما باندې یو ځل درود لګي الله تعالی په لس رحمتونه را نازلي نو وایي چې د ورځې انسان څو ځله دا درود شریف وایي چې څومره رحمتونه په هغه را نازل شي توبه او استغفار چې څومره هغه زیات انسان هغه کوي دومره گویا کې دا الله تعالی ته نور هم ورنږدې کېږي 12 نمبر 6 دعا غوښتل الله تعالی نه بار بار او دعا د خپل عاجزۍ یو اظهار دی چې الله پاکه زه د دې څیز هغه محتاج یم دا څیز ما سره هغه نشته ورکړو ولا هغه صرف دی په 40مه سپاره کې راځي وقال ربکم ادعوني استجب لكم الله تعالی وایي چې زمانه وغواړئ زه به تاسو هغه دعا به مستجاب کوم هغې جواب به راته هغه درکړم یا حدیث شریف کې راځي الدعاء مخ العباده دعا د عبادت مغز دی او بل راځي الدعاء هو العباده او دا دعا چې کوم دی نو اصل عبادت خو هغه دا دعا دی چې انسان بس الله تعالی ته هغه کېناستي بس تا نه بغیر دا بل ځای نه چې د هغه نه کېږي دیارلسم څیز اسماء حسنه د الله تعالی چې څومره نومونه او څومره هغه صفات دي بار بار د هغې تذکرې په قرآن کې راځي ولله الاسماء الحسنه فادعوه بها او د الله تعالی ډېر ښایسته هغه نومونه دي د هغې په ذریعه باندې تاسو الله تعالی سره خپل هغه رابطه وکړئ 14 څیز نیک کارونه ګورې ډېر لوی زبردست د الله تعالی قرب حاصل او په حدیث شریف کې صحیح بخاري کې واقعه بیان شوې ده او ډېره مشهوره واقعه ده تاسو ذهن کې به هغه وي چې یو 3 کسان هغوی په سفر باندې وتي باران پې هغه راغی هغوی ځانه د حفاظت دپاره یو غار ته وردننه شو چې دننه شو نو دې دوران کې دا وشي چې یو ګټ یو کاڼی راغی د هغې دغه مخې ته شو هغوی وایي چې هلته کې دننه ګیر پاتې شو نو یې ټولو سوچ کوو چې یاره دا به څه کوو
موږ خو دلته بالکل یوازې یو نور بار خو زموږ چاته څه چغه هغه وررسي نه. نو بیا وایي چې به خپل هغه کار یاد کړئ چې تاسو د الله تعالی د رضا دپاره هغه کړي کومه نیک کار او د هغې په ذریعې باندې موږ د الله تعالی نه وغواړو، د هغې واسطه ورته هغه وکړو شاید چې دا مسله زموږ حل شي. نو یو کس وایي چې یاره ما به خپل مور ما ګډې بېزې به ما سرولې او چې زه به کله بیا ماښام ماسخوتن به رالم هغه به مې هغه ولشلې، نو لومبې به ما خپل بوډا مور پلار ته ته ما پی ورکول. یو شپه داسې وه چې هغې رانه ودیشي وو چې ته په څه وجه باندې زه لیټ شوم، خو زه هغې ته ولاړم هغه د شپې چې یاره که دې کې یو کس راویښ شي چې زه ورته راپی ورته هغه ورکړم چې په دې باندې به ما باندې سهار شو. نو یا الله پاکه دا چې ما دغه وخت کې د دې مور پلار کوم دا قدر احترام او عزت کړي صرف په دې مې کړی چې دا ته مونږ ته د مور پلار باره کې تا دا ویلي، نو صرف ستا د رضا دپاره دا ما هر څه کړي. نو که زما هغه کار ستا د رضا دپاره نو ته دا زمونږ دې مسله کې زمونږ ته مدد وکړه. نو هغه درېیم حصه کاڼي چې کوم دي نو هغه داسې دغه شي هغه ځای پکې پیدا شي. هغه بل کس خپل یو کار را یاد کړه چې هغې چې دا ما خالصتاً لیبه چې الله هغه کړې او دا و چې زما د ترې لوڼه وي، یو د ترې لور سره زما ډېر محبت شو او دې پورې محبت شو چې زما بدکارۍ طرف ته ذهن هغه لاړو او هغې دپاره هغې ما ته سره پیسو وي ما ورته هغه هم را پیدا کړې، خو بیا عین په دغه وخت باندې چې کوم دی نو زما مدد الله تعالی هغه وکړو او ما ته عجینې وي چې دا ته هغه څه کې، نو زه بس د الله د یرې نه د هغې نه لرې شوم چې بهی دا کار زه هغه نه کوم. نو وایي چې یا الله پاکه که چېرې دا کار ما ستا د رضا لپاره کړو زه منع شوی وم نو ته زموږ مدد وفرمایي. نو هغه ګډ چې کوم دی هغه نور هم هغه کس کوشه حرکت یې وکړو. او هغه درېیم کس چې کوم دی نو هغه خپل کار را یاد کړو چې ما ځان سره په اجرت باندې یو کس هغه لګولی و کار ته او سره مې سره جوارو موارو د غلې خبره کړې وه او بیا څه وجه داسې وشوه زما او د هغه منځ کې چې ما ورته هغه څیز هغه ورنه کړو دغه شانتې لاړم. نو هغه چې کومه جواره غله وه ما وکرله او چې ما وکرل نو یې که دونه فایده وشوه چې ما پرې ځان ته څه غواګانې څه چرواښه داسې څیزونه مې پرې هغه واغېستل. نو بیا یو ورځ هغه کس راغی ما ته وایي چېرې زما تا سره څه اجرت و هغه پاته دی. نو ما ورته وایي چې بس دا غواګانې ماګانې دا بوځه. نو هغه ویل ګپ مه لګوه زه درته سنجیده خبره کوم. نو ورته وایي زه نه سره ګپ نه لګوم، وی دا هغه ستا چې کوم څیز پاتې شوی و هغه ما په دې پټي کې هغه جوار هغه کرلي و دا د هغې ټول پراډکټ دی دا اوس زه تا ته څه دغه ویم. نو وایي چې یا الله پاکه دا کار ما خو د هغه نه دا څیز پټولی شو دغه وخت کې خو دا ما صرف ستا د رضا لپاره دا هر څه وکړه ته زموږ مدد وایي. هغه ګډ چې کوم دی هغه نور برکت وي دې ته ګویا کې لاره ورکړه. نو مطلب چې نیک کارونه چې کوم دي دا په خپله یو ګټه وسیله ده چې څومره انسان په نیک کارونو کې په طاعاتو کې هغه لګیا دی دومره ګویا کې الله تعالی د هغه لارې سیده کړي د الله تعالی قرب و د الله نو دا په خپله یو ګټه وسیله ده. ښه جي بل نمبر صحبت صالحین نیکان پاکان خلق د هغې مجلس یو ډېر اهم ترین چیز په قرآن کې بل ځای کې یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله ایمان والو د الله تخوا اختیار کې وکونو مع الصادقین او نیکانو پاکانو خلکو سره خپل مجلسونه هغه وساتئ ځکه چې څومره نیکان پاکان خلک نو د هغې نه یو ایمانی حرارت د هغې د وجود هغه راپرېږدي او هغه حرارت چې کوم دی هغه حرارت د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې په مجلس په او ګیر چاپېره به کوم صحابه به ناست وو نو ظاهره دا پیغمبر خو د ایمان یوه بټۍ نو هغه دغه شان څنګه چې د مګناطیس په لغه یو مګنیټک فیلډ وي هغې کسې څیز راځي نو راکاږي دغه شان ده پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره به خپل دغه چې د ایمان هغه حرارت په هغه حرارت او تمازت هغه به دې خوا پرېږده او دغه شانته نیکان پاکان خلک چې کوم دي مولانا رومي وي چې دا نیکان او پاکان چې کوم هغه خلک در جوار طالب شوي او در زلال غالب شوي وی هغه کسان چې هغې په دې خپل نفس باندې را غالب شوي د هغې خوا ته ورشه غالب شوي یو ورځ به تا کې دا صلاحیت پیدا شي ته به په دې نفس باندې غالب راشي او در جوار طالب شوي او چې کوم هغه کسان چې هغې د آخرت او د الله د رضا کوم طالبان دي وی د هغې خوا ته ورشه طالب شوي ته د دنیا طالبې یا د مال و دولت طالبې یو ورځ به الله تعالی تا هم د هغه څیز طالب کړي د کوم طالبان چې هغې دي نو چې څومره د نیکانو پاکانو خلکو سره انسان هغه ناسته پاسته ده نو دومره ګویا کې دی د الله تعالی سره ورنږدې کېږي نو دا یو ډېر زبردست چیز دی چې دا دغه د وسیلې حوالې سره دا ټول څیزونه چې تاسو هغه را جمع کې نو هغې ته وایي چې وسیله او د الله تعالی د قرب ذرایع د الله تعالی د قرب ذرایع او دا نن ما دا مطالعه کوله داسې ډېر تفاصیل زما مخې ته هغه رالل او د هغې یو خلاصه ما ستاسو مخې ته چې کوم دی هغه بیان کړه د الله تعالی نه دعا ده چې هغه زمونږ د قرآن سره محبت پیدا کړي د طاعاتو سره مو هغه
محبت پیدا کی او مونږه زیات نه زیات زمونږ د دلچسپۍ میدان هغه دا شي. باقي زمونږ خپل دنیاوي کارونه او کسب او هغه ټوسونه هغه مونږ ورسره به هغه کوو، خو چې مونږ اصل ایماني حرارت چې کوم دی چې هغه مونږ د کتاب او د قرآن او د حدیث نه هغه راخلي. نو دا د هغې یو خلاصه شوه او د الله نه دعا کوو چې الله تعالی په مونږ ټولو باندې خپل فضل کرم او رحم وفرمایي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. دې ان شاء الله د جهاد والے سپاتې شو پای بلې خبرې بیا بل